نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده د جمعې د ورځې ډیره زیاته خاص وظیفه ده. فرمایي محترمو چې څوک دا وظیفه د جمعې په ورځ کوي، الله پاک به د انسان ته ښه د سکون او ښه د آرام زندگی ورکړي. د انسان زړه به دا په سکون کې وي، دا په آرام کې وي. فرمایي چې کوم سړی د جمعې په ورځ سورة الکهف وایي، دا سړی به د هر قسمه پریشانۍ نه محفوظ وي. دا سړی به د هر قسمه فتنې نه محفوظ وي، تر دې پورې که دجال راووته دی به د هغې نه محفوظ وي. دغرنګې فرمایي چې کوم سړی د جمعې په ورځ سورة الکهف وایي، الله پاک به د ځمکې نه والی تر اسمانه پورې دا ټول هیله د انسان د نور نه دا به ډک کي. او څوک چې ړومبي ایتونه وایي لسه د سورة کهف، فرمایي چې الله پاک به د دجال د فتنې نه محترمه بچ ساتي. یاد ساتئ محترمو، که تاسو کامل ایمان غواړئ نو تاسو د سورة الکهف تلاوت لازمي کوئ. که تاسو خپل حاجات پوره کول غواړئ تاسو د سورة الکهف تلاوت لازمي کوئ. که تاسو مالداري غواړئ نو تاسو شروع کړئ سورة الکهف. انشاءالله العزیز په یو څو ورځو کې به الله پاک تاسو له پرسکونه زندگی درکړي. الله پاک به ستاسو تمام حاجات پوره کړي. الله پاک به ستاسو تمامې پریشانۍ دا به ختم کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخښونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده ډیره زیاته ناشنا او ډیره زیاته عجیبه وظیفه ده. د سورة الکهف وظیفه ده. او سورة الکهف د قرآن مجید ډیر زیات ناشنا صورت دی. په دې کې محترمو د روح باره کې تپوس شوی دی. په دې صورت کې د ذوالقرنین باره کې تپوس شوی چې دا څوک. په دې صورت کې محترمو د اصحاب کهف ذکر در راغلی دی. څومره سختۍ په هغوی باندې تېر شي. د وزیرانو زامنو الله پاک له په ذهن کې دا ور واچول چې دا بادشاه ګمراه دی او د دې ځای نه خپې وباسئ. یو رالی بل رالی بل رالی د ونې د لاندې جمع شو او ټولو دا میټینګ وکړه، دا فیصله یې وکړله چې یاره دا بادشاه ګمراه دی، موږ هم ګمراه کوي. ځکه د نر بندګي دا څوک کوي یار، د ستورو بندګي دا څوک کوي، دا موږ نشو کولی. بندګي به کوو صرف د یو الله بندګي به کوو. دغه ځای نه راپاڅېدل او لاړل په شریکه باندې په اتفاق باندې یو غار ته ورغلل. 309 کاله هلته کې اوده وو. 309 کاله. نو څومره ګران مشکل په الله پاک اسان کړو. محترمو هلته بادشاه ورپسې شو، پرېښودل یې نه. بادشاه وایي دا به زه مړه کومه، تر دې پورې چې دوی ته غار ته ووتل. هلته کې 309 کاله دا محترمو الله پاک ساتلي وو. نو که په تا باندې مصیبت راځي، په تا تکلیف راځي، سورة الکهف وایه مصیبتونه به ختمېږي. د دوی چې محترمه کوم حاجت الله پاک پوره کو او حاجت یې څه چې بادشاه مسلمان پکار دی. دغه رنګې حکومت د مسلمانانو پکار دی چې کله راپاڅېدل بادشاه مسلمانو، دغه رنګې حکومت هم د مسلمانانو. نو هر طرف ته محترمو دا خوشحالي وه، هر طرف ته را سوکالي وه، هر طرف ته محترمه بلډینګونه دا بدل وو، کلي علاقه ولس هر څیز محترمه دا بدل وو. تر دې پورې چې بادشاه ته پته ولګېده او راغلل، د دوی ډېره زیاته حوصله افزایي وکړله، انعام یې ورکړو محترمو. نو که تاسو ګورئ سورة الکهف دا څوک وایي الله پاک د انسان دجال د فتنې نه بچ ساتي. لومبي 10 آیتونه چې څوک یاد کړي روزانه وایي الله پاک به دجال نه ساتي. آخري 10 آیتونه چې څوک یاد کړي محترمو روزانه وایي فرمایي چې الله پاک به د انسان بدن د ټول په نور کې پټ کړي، د ځمکې نه والا تر اسمانه پورې د انسان په نور کې وي. او کم سړی د سورة الکهف تلاوت کوي فرمایي چې الله پاک به هر قسمه حاجت پوره کوي، الله پاک به هر قسمه مشکل دا به حل کوي. فرمایي چې کم سړی د سورة الکهف تلاوت کوي زړه به خوشحاله وي. نن سبا وګورو مونږه معاشره کې هلکه څه وایي یاره نن مې زړه خراب دی یار، نن مې طبیعت خراب دی، نن مې زړه ته خبرې نه کېږي، نن راله خبرې کول خوند نه راکوي، بس دا ژوند تېرول دا خوند نه راکوي یار. د ژوند نه د زندګۍ نه مایوسه شي
چې کله مایوسه شي په داسې حالت کې تا سورة الکهف دا شروع کوي مایوسی به در الله پاک محترم ختموي تا به الله پاک مضبوطوي تا به الله پاک بېکاره کوي نو څومره چې هلکه دي ځان مضبوطول غواړي خپل خواهشات پوره کول غواړي خپلې مسلې حل کول غواړي دغه رنګ خپل حاجات پوره کول غواړي بهترینه پرسکونه زندگی تیرول غواړي نو سورة الکهف د ژوند معمول ساز کې انشاءالله الله پاک به ستاسو امداد وکړي الله پاک به ستاسو پریشانۍ ختمېږي الله پاک به ستاسو حاجات پوره کړي محترم مسلمانانو نن چې کومه زموږ وظیفه ده د سورة الکهف وظیفه ده او سورة الکهف ډیر زیات طاقتور او ډیر زیات عظیم شان سورت دی فرمایي چې تاسو هر جمعه سورة الکهف وایي هر جمعه سورة الکهف وایي انشاءالله هفته کې یو ورځ عمل له تاسو وایي الله پاک به تاسو د هر قسمه فتنې نه پریشانۍ نه مصیبتونو نه تکالیفو نه محترم په امن کې ساتي بهترینه زندگی به الله پاک موږ او تاسو له راکړي کوشش وکړو چې په خپل ژوند کې خپله زندګۍ کې سورة الکهف دا ور داخل کړو او د هغې تلاوت دا موږ کوو انشاءالله العزیز الله پاک به ډېره زیاته